چې کله ولګېدو دی وایي مونږ خو چا سره بد نه دي که مونږ خو چاته څه نه دي مثال هم روټۍ خوړله هغې په کومه ګناه وویشتو ظلم څه و ګناه څه و جرم څه و او بیا بهر د نارې تکبیر الله اکبر چغم لګئ خوارج وي هم دغسې اخره کې چې راغله خوارج ابن عباس رضی الله عنه راولې راغی ورته مناظرې دپاره دیو قرآن چوت کو علي رضی الله عنه ته دا قرآن منو تام نه منو او دا اوس هم د خوارجو ناره د دې وخت دا دی بس وایي مونږ هم مه منئ دا قرآن ومنئ دا حدیث ومنئ علي رضی ابن عباس رضی الله عنه هغوی ته څه ویلي اول به ویل مونږ منئ بیا به قرآن منئ قرآن مونږ نه بغیر تاسو نشئ منلی دا قرآن د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه مونږ زده کړی دی اول به مونږ منئ بیا به قرآن منئ قرآن خپل فیصله نه کوي تراسه جمعه تراسه قرآن راواله اے قرآن فیصله کوي تا ته خو عالم ته به راځي که نه کم سند چې زما د علماء دیوبند هغه سند تا پرېښود د خپل استاد ترې کنځل شروع کړه کله لور د مور نه مشره کېدی شي لور د مور نه مشره کېدی شي د حدیثو سند هم زمونږ ورکې د تفسیر سند هم زمونږ ورکې ظالمه کم لوښي کې دې وخوړ هغې کې امتیازي کې اوس دا خو د نمک حرامو کار دی دا خو د نمک قسم دی دغه خلکو ته نن حق د روښانه نور په شانتې ښکاره شوی دی صرف زد راغستې هغه نورو نن دنیا ته الله رب العالمین ورښودله نن یو بل یې په کاڼو باندې وویشتو د توحید او سنت د اشاعت په نوم چې قوم ګمراه کوو نن یو بل یې په کاڼو مو ویشتله یو بل پسې د انکاري حدیث نارې مو لګولې اته 9 کاله مخکې ورته موږ دا ناره لګولې وه قسم دی دا د انکاري حدیث نارې ما په دې غوږونو اورېدلې وې تاسو په هغې نه پوهېدئ